ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر ظالمين. آیت مبارکه کی منگ ربط ذکر کرو چې مخکې دوه قوانین ذکر شو. یو قانون د آل رشد او دویم قانون د اهل غی. نو آل رشد الله د ظلماتو نراوباسی نور تا او گمراهان کفار اهل غی تواغیت راوباسی شیاطین راوباسی د نورنا ظلماتو تا. نو باغی باندې من دا ویلو چې قانون دا واقعه متفرقی د نمرود یا د نمروز چوغو را شیطان ملګری شو نو څنګه داغا رڼانا پیتری رڼا چې ور سره او استعداد چې ور سره او دا غینه راکاګ او لړې کتیاروتا بیا موږ دا خبره ذکر کړو چې دینا مراد اکثر مفسرین وای نمرود دے یا نمروز پدال سرا یا پزال سرا. بیا دارنګ موږ دا خبره کړو ان آتاو الله الملک کے چې دلته علت کم علت ته دغشان فی ربه کی دو توجیحات مفسرین کرام کړي دي. اما اشارتن ویلو صراحتن وام او بیاړوان دي زم. الم تر الی الذی حاج آیت غور نه کړي اولم تر کې خبر شوی آیت غور نه کړي آیت توجه نه کړي الی الذی اکستا حاج ابراهیم چې جګړه کړي وا مناظره محاجه کړي وا د ابراهیم سره فی ربه یو توجیدا چې مفسرین کرام ذکر کړي فی ربه ببارا در رب داغ کې سمانا رب نمنو بل رب نمنو او ځان له د ربوبیت دعوا کولا بل رب نمنو او ځان له د ربوبیت دعوا کولا. الله یا دویمه توجیدا فی ربی فی توحید ربی جګړه کړوا د ابراهیم سرا باس مباسه کړوا د ابراهیم سرا فی ربه فی توحید ربی فبارا د توحید در رب داغ کې ذکر ربه کې مراد د دینا وصف د ربوبیت ته یعنی تدبیر او تصرف په عالم کې. نو ابراهیم وی پدې کې ور سره هیڅوک شریک نشتا او دوی پدې کې ور سره زم شریک
دا کارونه زم کوما. نو وجود د الله نه منکر نو، خدا الله د ربوبیت په شان داوی کولا د پاره د خپل ځان. او دغه خبره د فرعون په داوا کې هم دی انا ربکم الاعلى، انا ربکم الاعلى. دا داغه پاغي کیم دی یادا چې ځان ته رب بل رب نه منو، یا د رب سره داود ربوبیت کې خپل شرکت دا رب سره دا شرکت داوا کولا او داود ربوبیت ځان لا شریکول د خپل رب سره. نو توحید نه منکر شو، ځان ور سره برخیدار ګرځو. علم ترى الى الذي حاج، آیت غور نه کړي آکستا حاج ابراهیم چې جګړه کړي وا د ابراهیم سره فی ربه پبارا در رب داغه یا فی توحید رب پبارا د توحید در رب داغه ان آتا الله الملک، ان آتا الله الملک د دې وجنا چې الله ور کړي وا اغلرا بادشاہی ور کړي وا. دا علت د پاره د حاج. الله الله او دا علت د پاره د حاج او وجد علت یدادا چې دغه بادشاہی سبب وګرځید د تکبر داغه او د دغه د وجنا جګړه او محاجه وکړه د ابراهیم سره. یا دا مطلب چې دلتا تحکم دی دلارا د دې د بادشاہي په سبب باندې شکر کول پکارو، لیکن د شکر په ځای باندې کفر شروع کو او محاجه شروع کړه. دا بادشاہی سبب د محاجه وګرځید، یا دا په ځای د دې چې د دې شکر کړه نو هغه سبب د کفر وګرځید او محاجه شروع کړه. او ما تاسو ته مخکې ویلو دا خبره زاد المسیر هم راغستې ده او دا خبره سراج المنیر هم راغستې ده، دا خبره علامه آلوسی هم راغستې ده او دا ابن کثیر هم راغستې ده. ملک الدنیا مشارقها و مغاربها اربعه، اما تاسو ته مخکې ویلو په حواله د زاد المسیر. ملک الدنیا مشارقها و مغاربها اربعه، د ټولي دنیا بادشاہي د مشرق او د مغرب چې کړي دا نو سلور کسانو کړي دا مؤمنان و کافران، دواغه کې مسلمانانو او دوا کافران. فالمؤمنان سليمان بن داود و ذو القرنين، مؤمنان چې د ټول دنیا بادشاہي کړي دا نو هغه سليمان ابن داود او بل ذو القرنين. والکافران نمروز و بخت النصر، یو نمروز او بل بخت نصر. دا خبره د تمام مفسرینو کړي دا. نو دلارام الله د ټولي دنیا بادشاہي ور کړي وا، د دا غ بادشاہي پنشکه ظالم راغه او دا الله توحید نه منکر شو، یا د الله د ذات منکر شو. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، دا ضرب دې د پاره د حاجه، د پاره د حاجه مخکې دې شو کنه. پښتو عربی ته ګوره اعتراض نه کوي، پوه شئ. د محاجه د پاره د حاجه د پاره دا ضرب دې. اذ قال ابراهيم ربي الذي، معنا الم تر الى الذي حاج، آیتا غور نه کړي آکستا حاج ابراهیم چې جګړه کړي وا د ابراهیم سره. کله کړي وا اذ قال ابراهيم، اذ قال ابراهيم کله چې ویلو ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت،
رب زما آغا دے یحیی و یمید چه جوندی کول کئی او مړه کول کئی رب زما آغا دے چه جوندی کول کئی او مړه کول کئی اللہ 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 دا ضرب دے دا پارا دا حاجہ او دا دلیل دے چه ابراہیم علیہ السلام اول دعوت دا توحید شروع کڑو تصرفات دا ربوبیت دا اللہ دا پارا خاص کڑل تصرفات دا ربوبیت دا اللہ دا پارا خاص کڑل نو نمروز جگڑا شروع کڑا دا غسرا او بیا اغا د ربوبیت تفصیل ذکر کړه ده د ربوبیت تفصیل بیا ذکر کړه ده دلتا نور مقاماتو کې امراضی بیا دی صاحبان مفسرین کرام یو خبره ذکر کئی آغا دادا حافظ ابن کثیرم کڑی دا دارنگے دا خبره علامہ لوسیم کڑی دا خبره شربینیم کڑی دا چه ربی اللذی یحیی و یمید دا جواب د سوال مقدره ده دا جواب د سوال مقدره ده عبارت د ټول جدا ده حاصل داغه تمام د عبارت دا ده تپوسو ک فرعون دا نمرود د ابراهیم نا ورته وی مر ربک ستا رب سوګ ده نو جستا رب سوک دے نو ابراہیم علیہ السلام میں ربی اللذی یحیی و یمید رب زما آغازات تے یحیی و یمید چاہ جوندی کول کئی او مڑو کول کئی جوندی کول کئی او مڑو کول کئی جوندی کول او مڑو کول اللہ حافظ ابن کثیر چدغا تعبیر کئی نو پدے الفاظ ہوئی کئی وَكَأَنَّهُ طَلَبَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ دَلِيلًا عَلَى وُجُودِ الرَّبِّ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ كَأَنَّهُ طَلَبَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ دَلِيلًا عَلَى وُجُودِ الرَّبِّ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ اغا دے ابراہیم نا دا رب وجود باندے دلیلو غختا چے توائے چے دا رب موجود دے نو دا دے باندے دلیل راتا ہو خیا نو ابراہیم ہوئے اللہ مالوسی ہوئی ورتے ہوئے مر ربکا نو ابراہیم آد داوم آد دلیل ذکر کرا ربی اللذی یحیی و یمید خطیب شربینی ہوئی رحمہ اللہ وی حاضا جواب سؤال غیر مذکور دا آغا سوال چی مذکور نہ دے خدا غی جواب دے یعنی مقدر دے تقدیرہ قال له نمروز مر ربکا قال له نمروز مر ربکا نمروز وطوی ستا رب سوک دے نو ابراہیم علیہ السلام وی ربی اللذی یحیی و یمید رب زما آغا دے یحیی و یمید چا جوندی کول کئی او مڑا کول کئی دی زائبان نے یو اعتراض رازی مفسرین کرام آغا اعتراض ذکر کئی آغا اعتراض دا دے چیر ڈیرو آیاتونو کے دا موت او دا حیات تذکرہ شوی دا نو موت دا حیات نا مقدم کڑے دے موت مقدم دے پا حیات باندے سورہ بقرہ 29 کیم تیر شو دا سے دیر زائنو کے رازی خودلتے احیاء مقدم کڑے دا ربی اللذی یحیی و یمید احیاء مقدم کڑے دا دے وجہ صدا
جواب دا هغې دا دی چې دلته مقصود دعوت د توحید د ربوبیت دی. نو چې دلته مقصود دعوت د توحید د ربوبیت دی نو پاغي کې هغه تصرف مخ کې ذکر کول پکار دي چې پاغي کې عجائب او پیدائش ډیر او واضح وي. نو چې مقصود دعوت ته توحید د ربوبیت تا نو هغه تصرف ذکر کول مخ کې پکار دي چې هغه کې عجائب ډیری پاغي کې پیدائش ډیر وي او واضح هوا په احیا کې دي. نو ذکر احیا مقدم کو ذکر دلته دلیل د ربوبیت د الله د توحید ذکر کیږي نو هغه کې احیا مقدمه پکار وا. قال انا احيي و اميت دا تفصیل د محاجه ده تفصیل د حاجه ده مخ کې دی وې کنه الم تر الى الذي حاجا جګړه کړوا چا سره کړوا ابراهيم سره کړوا پس کې کړوا فی ربه دا پر دا غدر مبارکه د توحید مبارکه کله ولی کړوا ان اتا الله الملک علت ذکر شو دای کله کړوا اذ قال ابراهيم کله چې ابراهيم د الله په توحید باندې دلیل ذکر کا جګړه څنګه کړوا و انا احي و امید تفصیل د حاجه او د محاجه شو کله دا جګړه کړوا و اله کړوا دا څنګه جګړه کړوا و جګړه داسې کړوا و انا احي و امید انا احي و امید الله زجوان دی کول کوم امړه کول کوم زجوان دی کول کوم امړه کول کوم انا احيي و امید دا تفصیل د حاجه پدې قول کې کداوی او کدلیل وی کدا دا داو ذکر کوي او کدلیل ذکر کوي خو مغالطه ور کول مقصد دی په دو طریقو سره. اوله طریقه د مغالطه دا ده اوله وجه د مغالطه چې مشهور قول د مفسرین سره چراواخلې نو د یو کستا دوته نه راوستل یو داغه حکم د امامت یو ک پانسی کو پاغه باندې پانسی حکم وکړو او بلې معاف کو نو یو پانسی کو بلې معاف کو نو دا وګورا نو مغالطه نفس ورکول کړه دا ابراهيم خدا مراد نو چې کم د پانسی حکم او بل معاف کول یا داسې وایا چې په کم باندې د پانسی حکم نو هغه معاف کو او چې کم تاسو ضرورت نو د قتلولو وجه سنو انو هغه سکو قتل کو. مفسرین ذکر کړی دي حافظ ابن کثیر ذکر کوي اجمال بس ذکر کړی دی چې امام قتاده او محمد ابن اسحاق او سدی وغيرها واحدن ډیر ویلي دي چې هغه ته دو سړي راوسته شو او هغه دواړه مستحق د قتل تاسم ذکر کړی نو یو داغه په قتل باندې حکم وکړي د قتل شي او بل ته عفو وکړه نو قتل نشو نو چې قتل نشو یو ماپ شو یو قتل شو یادار چې یو په 500 حکم شوه نو هغه ماپ کو وی انا اوهی مردل ژوند کو ها و امید مردل ژوند کوم هغه داس و امید او ژوند دل مړ کوم چې د قتل حکم نه شوه دی به قتل کړ دیکھیں نفس مغالطه و ہر خبر چراغ لے نفس مغالطه مقصد ہوا یا مغالطه و قولو داغی دویم وجدادا
چې احیاء او اماتت خو یو پټ سیز دی او هغه په قدرت د الله تعالی سره دی پټ سیز دی نو په دې لفظ سره هغه خپل قدرت او عمل وګڼلو او داوی وکړه چې دا هر څه کیږي نو دا زه کوم یا دا هر څه چې کیږي نو دا صرف الله نه کوي په دې کې ورسره ځم شریک مغالطه ورکړه پټو کنه احیاء او اماتت یو پټ شی دی په قدرت د الله تعالی دی نو دا خپل قدرت او خپل عمل وګڼو و انا احیی و امید انا احیی و امید دا خلق چې مړیږي او ژوند کیږي کنه ته سوای چې دا ستارب کوي دا زه کوم زه وی دا څه کوم دا زه کوم یا ته سوای چې دا صرف ستارب کوي پی ربه کې دویمه توجیه چې مې تا وکړه هغه سره ولګو فی توحید ربه هغه سره ولګو دا ته سوای چې دا یوازې ستار رب کوي نه نه انا وفي امید زه هم له کول او ژوند کول کوم په دې کې وسره زم شریک په دې کې وسره زم شریک مال ته وې کنه چې په ربه کې وصف د ربوبیت ملاب د تدبیر او تصرف او معنا د رب نه منکر نو خو دا رب چې کوم تدبیر او تصرف کوي نو دا تدبیر او تصرف زم کوم نو چې ابراهیم علیه السلام وې ربي الذی یحیی و یمیت زما رب خو هغه چې ژوند کول او مړ کول کوي نو دوی دا خو کوم چې کله منکر شي د وجود د رب نه دا خو کوم او چې کله ځان له دعوت شرکت کوي نو انا احیی و امیت زه خو هم کوم زه خو اوس په پوه شو د تفصیل د حاجه شو آیات لګاوخه چې بیا اشکال ناراضي دواړه توجیهات حافظ ابن کثیر ذکر کړی دي آیات بیا هم سر نه ګوره جګړه چا کړې وه نمروز چا سره کړې وه ابراهیم سره سکه کړې وه فی ربه فی وجود ربه فی ربه فی توحید ربه ولی کړې وه ان آتاه الله الملک او کله کړې وه اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت څنګه کړې وه انا احیی و امیت نو د پی ربه تفصیل راغه چا جګړه پی ربه څنګه وا یا خدا کولا چې پی ربه نو معنا انا احیی و امید و زدا ژوند کول کوم دا تصرف زکوم دا بل څوک نه کوي او یا دا چې دا تصرف ستا د رب سره زوم کو تصرف ستا د رب سره زوم کو حافظ ابن کثیر دی صاحبان نے کمال کړی دی دا غي عبارت در توام ګوره مزیدار د دویمه توجیلا ترجیح ور کړی دا کم الله الله هغه وای چې دا څوک وای چې دوه تنه راوستل یو یې مړ کو یو یې پرې خود دا خبره نه ده د اصل کې خدا حافظ ابن کثیر سوچ دا ده هغه توجیه زور پدې لګئی چې دا جګړه پی ربه کې چې وا نو د رب د وجود منکرو د رب د وجود منکرو نو ګوره داغه عبارت ناشنا ده هغه وی قال قتادة ومحمد بن اسحاق والسدي وغير واحد وذلك اني اتي بالرجلين قد استحق القتل فامر یا فامر بقتل احدهما فيقتل وامر بالعفو عن الاخر فلا يقتل دو تنور لراوسته شو چا مستحق د قتل د یو په قتل حکم وکړه نو قتل شو او بل چې کم نه نو هغه قتل نکړې شو یا انی اوتی بالرجلین مال براوستل شي دو سړی
چې مستحق د قتل به نو فآمر بقتل احدهما فيقتل وآمر بالعفو عن الاخر فلا يقتل. مالا به دوه سړي راوستی شي زه به یو چې کندنو څه پرېږدم او بل به حکم وکم د یو په قتل به حکم وکم او د بل په عفو باندې به چې کندنو امر د یو په قتل به امر وکم او د بل په عفو به امر وکم. یو به قتل شي بل به قتل نشي. نو دا معنا د احیاء او د اماتت تا. یو دا چې ذکر کی وی والظاهر دا دوی میں توجیه ته اشاره کوي مع الترجیح. والظاهر والله اعلم انه ما اراد هذا لانه ليس جوابا لما قال ابراهيم ولا في معناه لانه غير مانع لوجود الصانع وانما اراد ان يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويوهم انه الفاعل لذلك وانه هو الذي يحيي ويميت كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من اله غيري. وی اصل خبردار چې دا سنره چې دوی چې انی اوتی بالرجلین قد استحق القتل فآمر بقتل احدهما فيقتل وآمر بالعفو عن الاخر فلا يقتل. وی دا معنا مراد نه ده. ظاهر دا ده چې ما هراده هذا دا اراده نو وکړي دغه مطلب ددنو لانه ليس جوابا لما قال ابراهيم ځکه دا د ابراهیم د خبرې جواب نه دی. ځکه دا د ابراهیم د خبرې جواب نه دی او نه د هغې جواب په معنا کې دی. ځکه ابراهیم رب ثابتو هغه رب ثابتو او دی د رب نه منکرو نو دا خو نه جواب دی نه د جواب په معنا کې دی لانه غیر مانع لوجود الصانع. دا د چې وي زه به یو مړکم او یو به چې کمدنو پرېږدم دا خو د وجود الصانع دپاره مانع نه دی. نو د وجود الصانع دپاره چې مانع نه شو نو هغه وجود د رب ثابتوي او دا دوه کسانو کې یو وجل او یو چې کمدنو پرېښودل دا د وجود الصانع دپاره مانع دی نه. نو لہذا دا نه صحیح کیږي. نو س اراده ودد نو اراده داوا وانما اراد ان يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة. د عنادا او مکابرتن د خپل ځان د پاره دا داوا کولا چې دا احیاء او اماتت بل څوک نه کوي دا زکم ويوهم انه الفاعل لذلك. دا خلق په وهم کې ورزول چې دا ټول چې زکم دا زما کار دی او زه هغه قسم چې زه ژوندي کول او مړه کول کوم. او د فرعون وی دکه خبره وه چې ما علمت لکم من اله غیري هغه هم د الله د وجوده منکرو او دیم د الله د وجوده منکرو. نو د دا وی چې دا تصرفات زه کوم او فرعون هم بیا د ده نه بعد وروسته وی چې دا تصرفات زه کوم. دا معنا مراد ده. چونکې د حافظ ابن کثیر رجحان دیتا دی د حافظ ابن کثیر رجحان دیتا دی چې هغه وی توجیه دغه یو ده چې دا جګړه فی وجود ربه وه نو هغه بیا دې له ترجیح ورکوي. الله الله هغه طرف ته بیا خبر اوږده ده. قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. پاغه ځای باندې لګ اشکالات تي جوابات تي هغه په دې لږ وخت کې نه چې کېږي نه ستا ټیم پوره شوی ان شاء الله سبا